او په خیبر پښتونخوا کې تعویضګرو مزې وکړې، په زورو په زیر نه وو تعویضونه خرڅېدل. په خیبر پښتونخوا کې تعویضګرو مزې وکړې، په زورو په زیر نه وو تعویضونه خرڅېدل. او ستی وایي ټول ملک کې خو خوشحاله وي، راپورې پښتونخوا کې مې غمونه خرڅېدل. یو خارو هلته لاړمه پیرانو ته سجدې وې، یو خارو هلته لاړمه پیرانو ته سجدې وې، او د کفر یو میدان انسانانو ته سجدې وې. او ځای په ځای کې هر سړی خپل خدای سره مشغول و، د دې دنیا وړو وړو خدایانو ته سجدې وې. د ښار په رڼاګانو کې رنګونه خرڅېدل، او د پیغلو پیغلو جنو حجابونه خرڅېدل. ویلې کاکا د پېښور په دماکه کې بابا جان والوت، او د باجوړ په دماکه کې کاکاګانو والوت. په دواړه لاسه مې خپل سر ونیسه، د خپو د لاندې نه مې ځمکه لاړه. یو شیبو ته حیران پاتې شوم، په زړه دننه پریشان پاتې شوم. ویلې کاکا لږ شان مې ځان ته رانږدې کړه که نه، چې په تا مینه زه ته ماته کړم. دواړه لاسونه مې ته کلک راته وکړو، یو شیبه مې ورته ښه وجړل. احساس مې وجني، د زړګي نه مې لمبې وباسي، او د زړه د کوره مې د صبر جنازې وباسي. جړا مې اوري خو د اوښکو مې احساس نه کوي، د وخت ظالم مې د عزت ټکې جامې وباسي. وجنې مې هم او د دروغو د لاسې هم راکوي، سر ته مې ناستې ښې اوږدې اوږدې توبې وباسي. ما د ظلمې جونې دغې خوار قسمت ته ګوره، بېوسې چې تعلیم وکړو تیاره شوه. نو مړه شوه، یو کونډې به ټول عمر له پردۍ جامې ګنډلې. شاهد خان لاله یو کونډې به ټول عمر له پردۍ جامې ګنډلې، چې وخت ته خوشحالۍ راغې مالداره شوه. نو مړه شوه، څو کاله نه مرض کې د خپل زړه په رنځ اخته وه، جړه باندې به سر وه چې کلاره شوه. نو مړه شوه، یوه نیمه خبره کې به ځان ته په خندا شوه، ساده وه لیونۍ وه چې هوښیاره شوه. نو مړه شوه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد موجود مجی شیرین کوټو کې د دلته نه یو شاعر رابطه کړې وه، نامه ده شمس ستی، او ګیلې کوله چې 14 کاله مې سر نغری کو، خو یو قسم زما اواز کې نه ښودو نړۍ ته، ځکه چې زه غریب یم. نو د غریب اواز هم څوک نه چوتی، زه بیمار وم. ما ورته ویلو چې انشاءالله الله شفا راکړي نو پیل اواز به زه ستا چوتوم. خو ما ورته لږه شاعري دې راته واوروه. نو یقین وکړه ما تر اوسه پورې بلا شاعران دي، څوک په پتاسو شاعري کوي، او څوک په د ژوند په مختلفو حالاتو باندې شاعري کیږي. خو د شرک خلاف شاعري که ما واورېده نو واقعي هغه شمس ستی کړې وه، په ما ډېره خوږه ولګېده. شمس د دغې تعویضګرو او جادوګرو خلاف هم شاعري کړې، هغه ښکلي الفاظو کې راټوله کړې ده، او نن مې تاسو ته ږدي. ما چې کوم غږ د 4 کالو نه په ساده الفاظو کې تاسو ته وایم چې د دې خلکو نه ځان بچ کړي، نو هغه شمس ستی صاحب په یو ښکلي انداز هغه خبرې راټولې کړي، د شعر په انداز به نن تاسو ته ډالۍ کوي. وعلیکم السلام شاهد خان لاله، څنګه چل دی؟ شمس بھائی څنګه خیر دی الحمدلله. خیر دی. ډېره زیاته مننه شاهد خان لاله، ستاسو د چینل، ستاسو د کیمرمینانو یو جهان مننه چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې تاسو د دې ملګري نه ماله رالې. دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره ده. اصل کې تا ګیله کوله چې د غریب اواز څوک نه چوتی، او ما درته ویلي چې الله شفا راکړي نو پیله غږ به ستا چوتوم، او رابطه مې در سره وکړه چې در روان یو. خو دا تپوس درنه کومه شمس بھائی چې تا د ستی تخلص ولې ایښودی دی؟ شاهد خان لاله زندگی ټوله ستی ده، ټوله ستی ده. دا مې په غزل کې په شعر کې هم چې کوم دی نو راټوله کړې ده، ویلې مې ده. تاسو ته به انشاءالله پته ولګي، ستاسو کتونکو ته. شاهد خان لاله دغه څو شعرونه دي چې څوک به دې اخلي په رخسار د سترګو نم لالیه، څوک به دې اخلي په رخسار د سترګو نم لالیه، ستا لیوني خو محبت چېرته پخوا پرېښی دی. غزل لجي چې ستا لوزونو رانه هیر که د ادبار چل، ستا لوزونو رانه هیر که د ادبار چل، ماله نه راځي اوس نور د انتظار چل. او زه که 100 وارې اقرار د درتلو وکم، زه که 100 وارې اقرار د درتلو وکم، خپله نه ورځي اوس نور مې د رفتار چل. خپل پردي راله په زړه داغونه راکړل،
خپل پردي راله په زړه داغونه راکړل نفرتونو رانه هېر که د سینګار چل او ستا د کړو ناکړدو حساب ته ناستم ستا د کړو ناکړدو حساب ته ناستم تېروتمه راله نه راتله د شمار چل ستا د کړو ناکړدو حساب ته ناستم تېروتمه راله نه راتله د شمار چل او پرهرونه د زړګي څنګه راټول کم پرهرونه د زړګي څنګه راټول کم ما لستنه کې اوس نه راځي د تار چل پرهرونه د زړګي څنګه راټول کم ما لستنه کې اوس نه راځي د تار چل او زه به چرې څوک بې وجې ازار نه کم زه به چرې څوک بې وجې ازار نه کم ما ستیله د خدای نه راکوي ما ستی ته د خدای نه ښایي د ازار چل شاهد خان لاله یو کونډه او په هغې باندې مې غزل لیکلی دی کونډې باندې په کونډې باندې یو شعر دی مخکې چې زما په مرګ باندې د هر چا خنداګانې کېدې زما په مرګ باندې د هر چا خنداګانې کېدې بس یو قاتل به مې جړل خدای چې وجه څه ډیوه چې په محفل کې رڼاداره شوه نو مړه شوه ډیوه چې په محفل کې رڼاداره شوه نو مړه شوه رڼا چې د تیارو د کور په لاره شوه نو مړه شوه زما د ظلمې جونې دغې خوار قسمت ته ګوره بېوسې چې تعلیم وکړو تیاره شوه نو مړه شوه یو کونډې به ټول عمر له پردۍ جامې ګنډلې شاهد خان لاله یو کونډې به ټول عمر له پردۍ جامې ګنډلې چې وخته خوشحالۍ راغې مالداره شوه نو مړه شوه څو کاله نه مرس کې د خپل زړه په رنځ اخته وه جړه باندې به سر وه چې کلاره شوه نو مړه شوه یوه نیمه خبره کې به ځان ته په خندا شوه ساده وه لیونۍ وه چې هوښیاره شوه نو مړه شوه ټول کلي کې د خلکو غم رازۍ له به ورتلله ټول کلي کې د خلکو غم رازۍ له به ورتلله د خلکو د غمونو چې وزګاره شوه نو مړه شوه ستي ورته حیرانو چې شیرین کوټو نه تلله ستي ورته حیرانو چې شیرین کوټو نه تلله څه ستړې زندګي یوه بې پلاره شوه نو مړه شوه زما د دواړو سترګو توره زما د خوږ زړګي ټکوره هی د سورۍ بده پیغوره په اور ستي شي پردي کوره په سپو مینه زما روره د اوښکو ډکې سترګې چاته واړوم شاهد خان لاله نظم له راځمه د پېښور او باجوړ دماکو باندې مې لیکلی و د نظم عنوان دی د یتیم فریاد یتیم فریاد په لار روانم خپه نیولې شومه یو دروازه مې نیمکه خولي ده په دروازه کې یو ماشوم ولاړ و ما ویلې ورږه یو تپوس ته وکړم ما ویل بچیه سلامونه واخله هغه ویل ته مې غمونه واخله یو شیبه ته حیران پاتې شوم او په زړه دننه پریشان پاتې شوم ما ویل بچیه ښه په دواړو سترګو دا راته وایه دا خو سره غرمه ده په دې غرمه ته دروازه کې څه کې ویلې کاکا د چا خوږمن په انتظار ولاړ یم دې ستړې لارې ته زه تل ولاړ یم سترګې مې ستړې شوې څوک رانلو داسې به څوک چې په مونږ خفه شي ما ویل بچیه ولې پلار دې نشته په کور کې نور درکره څوک دي د اوښکو ډکې سترګې پورته کړلې دواړه لاسونه یې په مخ راښکل ویلې کاکا د خدای په ځمکه مې څوک هم نشته زه څلورو خویندو ورور یم کاکا مور مې کوڅه په کوڅه خیر غواړي او نیا مې مړنده راته په کټ پرته ده یوه سویلې مې د ګوګله بار شو ما ویلې خدای زړه دې نشته که نه که چېرې وې نو دردېدلې به وې ما ویل بچي ولې پلار دې څه شو ویلې کاکا د پېښور په دماکه کې بابا جان والوته او د باجوړ په دماکه کې کاکاګانو والوته په دواړه لاسه مې خپل سر ونیسه د خپو د لاندې نه مې ځمکه لاړه یو شیبو ته حیران پاتې شوم په زړه دننه پریشان پاتې شوم ویلې کاکا لږ شان مې ځان ته رانږدې که که نه چې په تا مینه زه درته ماته کړم دواړه لاسونه مې ته کلک راته وکړو یو شیبه مې ورته ښه وجړل اوښکې د سترګو درېدې ولې نه دنیا ته ولې ورانېدې ولې نه خودکشه ولې دردېدې ولې نه ظالمه لږ شان به دې پام کړی په یو ماشوم به دې احسان کړی ما ویل بچیه راته وایه چې ارمان دې څه دی د وړې خولې دغه بیان دې څه دی ویلې کاکا زما بس یو ارمان دی ارمان مې دا چې پیدا نه وي بس ویلې کاکا زما بس یو ارمان دی ارمان مې دا چې پیدا نه وي بس شاعر وي زما په مخ باندې څپېړې نه وي خو نشانونه یې مخامخ کارو د دردېدلې زړه داستانو خلکه د یو یتیم د خولې بیانو خلکه ستي د لارې نه واپس لاړو ښه په زړګي باندې ستي دغه څو شعرونه نور دي لالا چې یو ښارو هلته لاړمه پیرانو ته سجدې وې
یو ښار ولته لاړم پیرانو ته سجدې وې او د کفر یو میدان انسانانو ته سجدې وې او ځای په ځای کې هر سړی خپل خدای سره مشغول و د دې دنیا وړو وړو خدایانو ته سجدې وې د ښار په رڼاګانو کې رنګونه خرڅېدل او د پیغلو پیغلو جنو حجابونه خرڅېدل د ښار په رڼاګانو کې رنګونه خرڅېدل او د پیغلو پیغلو جنو حجابونه خرڅېدل او همدغه یو بازار کې یو یتیم نهار نه ورو په یو قدم کې مخکې شرابونه خرڅېدل لالا د لور د واده کډو پسې ښار ته غریب لاړ د ښار هر یو دوکان کې رواجونه خرڅېدل او یو ناوې سره جوړه کې د کالو په ارمان مړه وه ټول کلي کې د سرو زرو لالونه خرڅېدل او په سند کې د یو اوښ د خپې قیمتو په اربا و په سند کې د یو اوښ د خپې قیمتو په اربا و راپورې د پښتون ارزان لاشونه خرڅېدل او لالا د وخت د خریدارو پې بولۍ وې لګېدلې د ډېرو ایماندارو ایمانونه خرڅېدل او بچي مې شپاړسم پاس که غمجن مې خواله راغی ویل ښار کې په رشوت باندې سیټونه خرڅېدل او په خیبر پښتونخوا کې تعویزګرو مزې وکړې په زورو په زیر نه وو تعویزونه خرڅېدل په خیبر پښتونخوا کې تعویزګرو مزې وکړې په زورو په زیر نه وو تعویزونه خرڅېدل او ستی وایي ټول ملک کې خو خوشحاله خوشحالی وي راپورې پښتونخوا کې مې غمونه خرڅېدل الله دا اصول شعرونه نور دي چې ځان پسې مې یو غزل لیکلی چې د غریبۍ د لاسه یو ورځ چېرته سمه نه وه دومره غربتو چې د خپل کنډر مې تمه نه وه او د بېوسۍ به درته نور څه مثالونه درکړم هغه ورځ وسوته چې ما ته پې کړمه نه وه زه په تیارو ورپسې روکم د رڼا په تکل ما بدقسمته له په ټول کلي کې شمه نه وه زه په تیارو ورپسې روکم د رڼا په تکل ما بدقسمته له په ټول کلي کې شمه نه وه د ټولې ورځ ستړی ستومانه به چې کور ته رالم په شپه ورځ کې یو لحظه بغیر د غمه نه وه او ستی چې ستا د زړه نه وځمه نو چېرته لاړ شم قربان ستا یو خبره د پیغوره چېرته کمه نه وه دغه څو شعرونه لالا نور چې احساس مې وجني د زړګي نه مې لمبي وباسي د زړه د کوره مې د صبر جنازې وباسي احساس مې وجني د زړګي نه مې لمبي وباسي او د زړه د کوره مې د صبر جنازې وباسي د وخت احساس مې وجني د زړګي نه مې لمبي وباسي او د زړه د کوره مې د صبر جنازې وباسي جړا مې اوري خو د اوښکو مې احساس نه کوي د وخت ظالم مې د عزت ټکې جامې وباسي وجنې مې هم او د دروغو د لاسې هم راکوي سر ته مې ناستې ښې اوږدې اوږدې توبې وباسي او دلته را چانه ګیله وکړم چا ته حال ووایم دا ظالمان خو د ژوندو خلکو چمړې وباسي او په کومه کومه جړا وجاړم چې زړه مې سپک شي غم خو مې اوس لا د غمونو اندازې وباسي او ستی ستی دی هر انسان ستی ستی وختونه ستی ستی دی هر انسان ستی ستی وختونه د ځان په ویریو بېوسي رانه ګردې وباسي مرله 25,000 روپۍ مرله ده او ما خپل یو غریبي تېره کړې ده ما سره د غریبۍ احساس دی دلته د ګیر چاپېره معلومات کولی شي دا موږ ډېر مناسب ریټ یې مناسب مزدوري مو دې کې کړې ده دلته وې د ټر سړي وکړي لومبې به ورته انتقال کو مرستې راته پیمنټ کېږي نوښار علاقه ده تاسو ته په دې ټاون کې د بجلۍ ستنې ښکاري یو سیټ ته 16 فوټ لار بل سیټ ته 16 فوټ لار منځ کې 20 فوټ لار او فرنټ ته 35 فوټ لار انتقالي ځمکه تاسو ته د احمد کالوني نمبر په سکرین ښکاري اوس نمبر ډایل کې د عالمګیر بھائی سره رابطه وکړئ انتقالي ځمکه په 25,000 روپۍ مرله ترلاسه کړئ اول انتقال وکړئ وروسته پیسې ورکړئ لالا دغه څو شعرونه نور چې د اختر ورځ به وي بې مور او بې پلاره بچي د اختر ورځ به وي بې مور او بې پلاره بچي ارمان په زړه کې راغوندي به په سلګو پراته وي او سحر وختي به یتیمان د مور او پلار په لوري سحر وختي به یتیمان د مور او پلار په لوري په جړا سر به قبرستان کې په ښځو پراته وي او زه داسې وځې په زرګاو خلک نور هم شته دی چېرته بې کوره به د خاورو په ډیرو پراته وي او رټل اسان دي د یو چا د زړه غواړنه وکړې رټل اسان دي د یو چا د زړه غواړنه وکړې د چا په زړه به ارمانونه په دلو پراته وي او لاړ شئ د کلي نه تر ښاره فوټپاتونه ډک دي لاړ شئ د کلي نه تر ښاره فوټپاتونه ډک دي داسې ډېر ډېر یتیمان به بې کپړو پراته وي او ستی راټول کا په غزل کې د نور څه پاتې دي ستا خو به نور هم ډېره غمونه په اوږو پراته وي شاهد خان لالا نظم دی چې د مور ناکړ دی مور خو
په کور کې یو ونه میوهداره ده. مور خوږه د پلاره د کور په مور روانېږي. یو کیسه درته کوم د زړه د زنګ ټول وجود به دې نشه شي لکه بنګ. یوه کونډه په یو کور کې اوسېدله وه کمزورې ځای په ځای به غورځېدله. یو بیماره او مرض کې رنځېدله په ګوګل کې به دننه درځېدله. یوه چغه باندې سر وبلېدله او ټول مالت کې به پردو ته جړېدله. په خپل کور کې خپل بچي پې بې پروا و حق خبره که به یې کوله ناروا و. په خپل کور کې خپل بچي پې بې پروا و حق خبره که به یې کوله ناروا و. د ډېر د سوخته به خپل ځان ته په جړا شوه په جړا کې به د سوخته په خندا شو. دا به یې ویلې خپل بچي مې دشمنان دي خپله ښه دي په لمسون کې د زنان دي. دا به یې ویلې خپل بچي مې دشمنان دي خپله ښه دي په لمسون کې د زنان دي. که د خولې نه سره وباسمه بلا شي وینګوریان یې راته ټولې په سلا شي. یو ماشوم و هغه ډېر دې ته نږدې و خپل یې نه و چا ورکړی و پردی و. دواړه لاس پې د هغه نه را چاپېر کړل که په زړه به یې سو هغه به یې هېر کړل. دا به یې ویلې یو مې خدای دی یو مې ته یې خبر نه یم بچیه چې مې څه وې. دونکاچه باندې به کېناسته اوچته نیم پلو به اوچت و نیم به ښکته خپل الله ته به سجده کې په سلګو شو د ماشوم غوندې به سمه په ګیلو شو. دا به یې دواړه لاس اوچت کړل په دعا کې خپل الله ته به رجوع شو په هوا کې. بیا به یې دواړه لاس اوچت کړل په دعا کې خپل الله ته به رجوع شو په هوا کې. خدایه میندې د چا داسې ازار مه کې یا یې داسې د بې ننګو مور پلار مه کې. لویه خدایه بې اسرې شوم چا ته پاتې لویه خدایه بې اسرې شوم چا ته پاتې. ډېرې سختې مې کړې تېرې لږې پاتې. د سر سور مې په دې دنیا کې نشته او ځان مې تا ته در سپارلی که مې ساتې. شاید خان لالا خپل بچي د درد نه ښه خبرو د دنیا په خواهشاتو باندې سرو. په جوجره جومات کې ناسته چېرته نه و مور او پلار غوندې هستونه ناخبرو. که کیسه د زندګۍ مې کړه د سره د سهاره تر ماښامه په نهره ټوله ورځ به په سوالونو باندې سر و په خپل کور کې به بېوسه در په در وه. یوه ورځ سهار وختي ووازه شوه هغه کونډه په حق ورسېده مړه شوه. په ټول کلي کې به ښځې نر خفه و چې د کور یې را بهره جنازه شوه. ستي بس که د زړه درد پې سیوا کېږي هر سړی به ورته جاړې خفه کېږي. مور خو په کور کې یو ونه میوهداره ده او مور خوږه د پلاره ده او کور په مور روانېږي. زما خو خپله دومره غم و چې اوزګار نه ومه زما خو خپله دومره غم و چې اوزګار نه وم او د بېوسۍ دومره زورلې وم لا په لار نه ومه. او تا مې د حال اډو تپوس ونه که وار دې وکړو تا مې د حال اډو تپوس ونه که وار دې وکړو. زه په زړو زخمونو خوږم لا تیار نه وم. او داسې زړه پورې ګزارونه دې په زړه کې راکړل داسې زړه پورې ګزارونه دې په زړه کې راکړل. ما خو زړې اوښکې جړلې لا کلار نه ومه. او تا په اعتبار باندې خوړمه په ځان پوهه نه وم. ستي دوکه شومه ساده ومه هوښیار نه ومه. چې که پلټون شوه بس د سوال یو څو ځوانان پاتې دي که پلټون شوه بس د سوال یو څو ځوانان پاتې دي او باقي خو ټول د مور او پلار ازاریان پاتې دي. او که پلټون شوه بس د سوال یو څو ځوانان پاتې دي باقي خو ټول د مور او پلار ازاریان پاتې دي. او زوی راپاسي پلار ته وایي ته په څه پوهېږي او زوی راپاسي پلار ته وایي ته په څه پوهېږي. بچي خو نه دي څه بې عزته جاهلان پاتې دي. او ننګیالي خلک ته ټول تورو تیارو وخوړل ننګیالي خلک ته ټول تورو تیارو وخوړل. یقین مو کېږي نور د سیل مې فسادیان پاتې دي. ننګیالي خلک ته ټول تورو تیارو وخوړل. یقین مو کېږي نور د سیل مې فسادیان پاتې دي. او مخامخ ویني او د ظلم مخنیوي نه کوي مخامخ ویني او د ظلم مخنیوي نه کوي. ړانده کاڼه دي تش په نوم مسلمانان پاتې دي. او ستی رښتیا وایي نور د ځمکې په سر هېڅ څوک نشته ستی رښتیا وایي نور د ځمکې په سر هېڅ څوک نشته. دغه ظلمونو د ماکوت افغانان پاتې دي. چې مې نیت د نیکۍ نه وي او نیکي کړم چې مې نیت د نیکۍ نه وي او نیکي کړم که په نیکه لار روان شمه نو څه پې چې د خپل انسانیت نه لرې ګرځم نو تش په نوم کو مسلمان شمه نو څه پې او چې د بل په وینو خپل لاسونه سره کړم نو بیا که ډېر عظیم انسان شمه نو څه پې او چې مې کونډې یتیمان د لږې مړه شي نو که په تخته شاهجهان شمه نو څه پې او ځکه هر څومره حرام ځان ته راټول کړم په لیمان نو څه پې
او زه ستی که ځان ته هر څومره مغرور شم چې په خپلو کړو خو پېمان شمه نو څه کوي په چا پسې چې زه په زیارتونو ګرځېدمه زما په بربادۍ کې هم د هغه سړي لاس دی ساده با د لالې مې ظالمانو راله مړ کړ د مور عیسی غوښتنو ماماګانو راله مړ کړ او زما د خوارې برخې د خوارو به درته څه ویم چې وخت ته سیالۍ راغی نو خپلوانو راله مړ کړ ښه کلک په ما مینو د زړه حال به یې راته نه وي دننه په څه دروند پښتون چې یاره ترخه نه وه هر جنګ کې جنګېدلو او غدارانو راله مړ کړ او والله په چم ګاونډ کې د هر چا به زارېدلو والله په چم ګاونډ کې د هر چا به زارېدلو خیري ورپسې نه وې دعاګانو راله او ټول کونډو یتیمانو سړی بې خوښو خانانو راله مړ او آخر ستی داده شو د زړه حال یې راته ووې د تره په لورو میینو تربورانو راله مړ ډېره زیاته مننه شاهد خان صاحب یو نړۍ مننه قدرمنو دا شم ستی حقیقت کې دا ستی دی ژوند یې ټول ستی ستی تیر کړی او کوم چې د عملیاتو جادو خلاف کوم شاعري و نو هغه کاپي ته چا وړې ده په چمګاونډ کې او هغه مو یو قاري وړې ده نو هغې نه تعویضونه زده کوي که څنګه قاري سي نو بس دکه شان صداقه دی خو ډېره کوټلې وینا ده پکې او هغه که د تعویضګرو واورېده قرانګو شاهد خان لاله خودکشي به کوي دا راته ووایه ستاسو کتاب راشتې شاهد خان لاله کتاب ته بس اراده وکړم ما ډېرو شاعرانو کتابونه د کباړیانو په دوکان کې ولیدم کباړیانو په دوکان کې کباړیانو په دوکان کې مې شاعرانو کتابونه ولیدم دا څه وجه کېدی شي نو نشته اوس د کتاب هغه ویلیو هغه احساسات هغه نه دي پاتې څوک هم نه ورکوي ترجیح داسې شاعر له او نه څوک غواړي چېرې دي داسې لکه زیات تر شاعران چې دي دا غریبانان دي غریبانان دي نو ردي په سوشل میډیا باندې هم دغه نشته او بل کتاب نن سبا کم از کم 1.5 روپۍ غواړي کتاب باندې کم از کم 1.5 روپۍ غواړي او د هغې باوجود هم دغه کتابونه د کباړیانو په دوکانونو کې پراته دي کباړ په دوکان کې